بسم الله الرحمن الرحیم. یوه مهمه مسئله المنځه په باره کې تاسو دا مسئله ډېره اورېدلې ده چې اول وخت المونځ مستحب دی، زیات ثواب دی. علما ډېر تاکید په کوي، حدیثونه روایتونه ډېر په راغلي دي چې مؤمن هغه دی چې هغه اول وخت لمونځ وکړي، یعنی اذان وشي ته فورا هر یو کار پرېږدی المنځه باندې ودرېږي. خو ځینې ځایونه داسې دي چې هلتې بهتره دی چې اول وخت کې ته لمونځ نه وکړي، بلکې ځینې وخت کې لازمه راځي چې ته وروسته لمونځ وکړه. ضروري نه دی چې اذان وشو فورا ته لمنځه باندې ودرېږي. هغوی نه یو ځای دا دی چې ظهرین لمونځ ورېځې مازدیګر لمونځ ته کوي، غواړي چې نافله یې وکړي. اول نافله وکړه ارامې سه، وروسته که ظهر لمونځ څه وروسته وکړو پار نه کوي. همداسې عصر لمونځ اول نافله وکړه اته رکعته، او عصر لمونځ مازدیګر لمونځ که وروسته شوه پار نه کوي. دویم ځای دا دی چې قضا لمنځونه دي در باندې، غواړي چې قضا لمونځ وکړي اول. نو اول قضا لمونځ وکړه پار نه کوي، وروسته خپل واجب لمونځ وکړه. دریم ځای دا دی چې تیمم د کړی دی، اوبه نه وي یا څه عذر و او دلته ته فورا لمونځ کوي، فورا لمونځ مه کوه. کیدای شي وروسته اوبه میلاو شي وضو وکړي، نو وضو سره که لمونځ وکړي بهتره دی، خیر دی. که وروسته د وکړو هم پار نه کوي. که اخر ټایم کې تا ته اوبه میلویدای شي، ته انتظار وکړه دغې خبرې ته څه اوبه درته میلاو شي، بعد کې وضو وکړه. وضو والا لمونځ ثواب زیات دی. دریم یو ځای دی. څلورم ځای دا دی چې کله اذان وشي، مثلا ته خوب در رسي، ستړی خونې ته راغللې، مثلا اوس ته المنځه باندې جاینماز باندې ودرېږي، ستړی یا د خوب رسي، توجه د نشته، نو سستی دی، بدن کې طاقت دوره نشته دی، خیر دی دمه وکړه او یا لږه سترګه ولګوه، لږه دمه د وشي، هغه نه بعد ارامې سه توجه سره لمونځ وکړي بهتره دی. او بل ځای دا دی چې مثلا هغه ته مسجد ته ځې، خونې کې اوس اذان در باندې وشو، اوس مسجد ور یاده کیدای شي نیمه ګنټه ټایم وخي چې مسجد ته ځان ورسوي، خیر دی. خونې کې اول وخت ضروري نه دی، مسجد کې کوه کې بهتره دی. یا مثلا جامع لمونځ دی او جامع لمانځه کې ته غواړې شرکت وکړي او انتظار ورته کوي چې پیش نماز راشي، خیر دی. که نیمه ګنټه انتظار د وکړو پار نه کړي، خو وروسته لمونځ وکړي بهتره دی نه چې اول وخت کې لمونځ. مثلا همدې شان سره مغرب لمونځ دی. مثلا یو کس دی روژه دار دی، روژه یې ساتلی دی، مغرب لمونځ کوي، ماښام لمونځ کوي، خو هغه تږی دی یا وږی دی یا دسترخوان باندې چوکې انتظار کې ورته ناست دي، نو هغه ته بهتره ده نه دی چې اول المنځه باندې ودرېږي. هغه په کار دی اول کیني دسترخوان باندې، مثلا تنده ماته کړي، لوږه ماته کړي، او څوک چې انتظار کې دي هغه انتظار کې مه کینئ، مړۍ وخوري، وروسته لمونځ وکړي. یا یو ځای دا دی چې مثلا المنځه وخت دی زیات، تا چانه قرضه اخیستې دی، قرضدار یې ولاړ دی، قرضه غواړي، اول هغه ته قرضه ورکړه، وروسته ته